أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات أو نکاحن والا من النساء ذا زنانونا إلا ما ملكت أيمانكم مگر آچ مالکان شوی دی خلاص نستاسو کتاب الله علیکم مقرر کړی دی الله تعالی پتا سو باندې او حل لکم او حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره ما وراء ذلکم آچ علاوه د دینوی ان تبتغوا فشرط دی چې تاسو طلب کوئ باموالکم فمالون خپلو سره محسنین په داسې حال کې چې نکاح کوونکي غیر مسافحین او نه زنا کوونکي فما استمتعتم به پس هغه چې تاسو فایده واخیستله په هغې سره منهن دې زنانونه فآتوهن پس ورکې تاسو دیتا اجورهن مهرونه د دی فریضة مقرر کړی شوي ولا جناح علیکم او نشته دی څه ګناه په تاسو باندې فیما په هڅه کې تراضیتم چې تاسو په خوشحالۍ ورکئ یو بل ته به په هغې سره من بعد الفریضة رستو د مقررولو نه ان الله کان علیما حکیما بیشک الله تعالی چې دی علم والا دی حکمت والا دی. مخکې دو آیتونو کې 14 محرمات بیان شو یعنی هغه زنانه چې سر نکاح کول منع دي په هغې کې 14 داسې زنانه دي چې سر نکاح هیڅ کلم نشي کېدی همیشه لپاره حرامو او یو قسم داو چې سره نکاح فی الحال نشي کېدی یعنې دو خویندې په نکاح کې نشي جمع کولی چې مخکې یو خور په نکاح کې نه دویمه نکاح کې نشي راوستی. 15 حرمت په دې آیت مبارکه کې بیاني هغه زنانه ده چې هغه د یو سړي په نکاح کې ده او هغه لا مړ شوی هم نه دی او هغه لا فارغه کړې هم نه ده نو دې ښځې سره بل څوک نکاح نشي کولی. دا خو گویا کې نکاح علن نکاح شو او د نکاح د پاسه نکاح نه کیږي نو د نکاح والا بیبي سره بل څوک اوس نکاح نشي کولی. د دې نه علاوه نور د نکاح سره متعلق څه احکامات بیاني چې کله تاسو نکاح کوئ د دې 15 قسمه زنانو نه علاوه نورو سره تاسو باقاعده د نکاح شرایط پوره کوئ چې پای کې مہر هم دی مہر به مقرر کې او مہر به بیا ای تاواله کې. والمحصنات من النساء 15 قسم دی د محرمات هغه دا چې والمحصنات محصنات جمع د محصنتون ده او دا قرآن کریم کې په 4 معنو باندې استعمال شوی دی. دلته معنا نکاح والا بیبي هغه بیبي چې په نکاح کې ده او دا محصناتو په معنا د پاک دامنې سره راځي او محصنات په معنا د اسلام سره راځي او محسن په معنا د آزادۍ سره راځي. دلته کې معنا نکاح والا بیبیانې والمحصنات روح المانی وی ای ذوات الازواج هغه بیبیانې چې هغه د چا په نکاح کې دي نو خاوندانو والا من النساء د زنانونه
چې کمی زنانه په نکاح کې حقیقتاً دي او یا حکماً دي. حقیقتاً دي ته وایي چې دا ښځه د سړي په نکاح کې ده او دا سړی ژوندی دی او هغه لا دا فارغه کړې نه ده. او حکماً دي ته وایي چې یو ښځه را واده شوې وه خو خاوند یې مړ شو، دا لا په عدت کې ده. نو دا عدت چې دا په حکم د نکاح کې دی، تر څو چې د عدت نه ختم شوی نو دې سره څوک نکاح نشي کولی. دا په دې والمحصناتو کې داخل ده. او یا خاوند ولا طلاق ورکړی دی خو د طلاق عدت لا شروع دی، د عدت دوران کې دې سره څوک هم نکاح نشي کولی. دا په والمحصناتو من النساء کې داخل ده. والمحصناتو او نکاح والا من النساء د بیبیانو نه، یا والمحصناتو او د شته خاوندانو والا من النساء د زنانو نه. نو دام د مخکې آیت د حرمت د لاندې دی، دې سره نکاح کول حرام دي او منع دي. خو دا حرمت همیشه لپاره نه دی، دا خو تر څو چې دغه سړي په نکاح کې ده نو بس نکاح ورسره منع دی. خو چې کله هغه مړ شو یا ولا طلاق ورکړو او عدت ختم شو نو دا زنانه اوس بل چا نکاح کولی شي. اوس نو دا حرمت تعبیدي یعنی همیشه لپاره نه دی، عارضي او وقتي طور باندې دی. الا ما ملکت ایمانکم، مگر هغه چې مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو. دا استثناء وکړه. مخکې خو ویلی شو که نه چې کومه ښځه سړي په نکاح کې ده او سړی ژوندی دی نو دې ښځې سره بل څوک نکاح نشي کولی. خو یو حکم ترېنه مستثنا دی او هغه دا چې مثال مسلمانان د کافرانو په ملک باندې حمله وکړي او دغه ملک فتح کړي او د هغې زنانه وینځي شي، قیدیانې شي او د هغې سړی قیدیان شو. نو د اسلام احکامات دا دي چې دغه زنانه وینځي شوې نو امیر ورولګي دا زنانه به تقسیم کې په مجاهدینو باندې. دا دغه نارینه او دغه مجاهدینو وینځي شوې. اوس مسله دا ده چې کله یو ښځه وینځه وګرځه او قید شوه او د هغې خاوند موجود دی په دارالحرب کې او دا زنانه د وینځې په حیثیت سره دارالاسلام ته راله، نو خاوند یې خو مړ نه دی نو نکاح ختم شوی، نکاح خو شته ولا طلاق هم نه لري ورکړي. خو دا زنانه چې را دا د مجاهد دپاره اوس حلاله ده اگر چې خاوند ولا طلاق نه لري ورکړي او نه فارغه کړې ده. نو دا سره د نکاح د شته خاوندو د مجاهد دپاره حلاله شوه. خو دې لپاره شرط دا دی چې دا مجاهد ته کله ورسیږي نو اب سر فورا نه ملاویږي، اب انتظار کی چې کله یو بیماری د دې راشي او دا د بیماری نه پاک شي نو اوس به سره دغه مالک و سره اوس ملاویدي شي. او کدا په حالت د حمل کې ده تر څو پورې چې وضع حمل نه دی شوی، دا ماشوم نه پیدا شوی، نو دغه مالک او دغه مجاهد به سره نه ملاویږي. نو دا ښځه خو نکاح یې شته دی خو د هغې باوجود چې دا د مجاهد دپاره حلاله ده. خو دا هغې چې خاوند یې په دارالحرب کې وي او دا ښځه دارالاسلام ته راله او تر څو پورې چې مجاهدین لا په دارالحرب کې یي نو تر هغه وخته پورې دا وینځه دا د مجاهد دپاره نه حلالېږي. یا که چې هغه خاوند یې هم قید شو، هغه هم راوستی شو دارالاسلام ته او دا ښځه هم دارالاسلام ته راله، چونکې دواړه یو ځای دي، اوس د وخت یو ملک دي، نو اوس هم دا وینځه د مجاهد دپاره نه حلالېږي. حلالېږي برای چې کله دا دلته دارالاسلام ته راله او خاوند یې دارالحرب کې پاتې شو نو تباین د دارینو راغی، یعنی دوه ملکونه جدا جدا شو. اوسو د دې وجې نه دا ښځه د دغه مجاهد دپاره اوس حلاله شوه. اصلیت کې چې کله غزوه او طاس وشو نو پای کې صحابو ته وینځې میلاو شوې او نبی علیہ السلام دغه وینځې تقسیم کړې په صحابو باندې. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وی موږ ته دا اشکال وشو، دا سوال ذهن کې راغی چې دا وینځې زموږ دپاره حلال دي او که نه. موږ وی چې د دې خاوندان خو شته دی او هغې خو نه مړه دي او نه دې له طلاقونه ورکړي دي، نو دا به موږ دپاره څنګه حلالې شي؟
نو الله تعالی دا آیت نازل کو وحل لکم الا ما ملکت ایمانکم چې ټیک ته دا ښځې د په نکاح کې دي لیکن هغوی په دارالحرب کې دي او تاسو دارالاسلام ته راغلی او دغه وینځ امضا سره راوستې او تباین د دارینو راغی نو دا ستاسو لپاره اوس حلالې دي الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شوي دي خلاف سنه ستاسو دا کنایه دی نه چې تاسو د یو وینځ مالک شوئ ښی لاس نه مراد ملکیت دی دا موږ پښتو کې عام محاوره کې دا استعمالوي دا زما په ښي لاس کې دی څه مطلب زما په اختیار کې دی زه مالک یم کتاب الله علیکم کتاب الله الله تعالی لفظي معنی دار کتاب الله لیکل د الله تعالی دی علیکم پتا سبحانه کتاب الله د الله تعالی لیکل دی علیکم پتا سبحانه نو د الله تعالی د لیکلو نه مراد فرض کول دی او مقررول دی نو کتاب الله فرض کول د الله تعالی دی علیکم پتا سبحانه څه مطلب دا چې کوم احکامات بیان شو دا الله تعالی لیکلی او مقرر کړی او فرض کړی دی پتا سبحانه دې کې تاسو خپل اختیار نشته چې الله یو چیز حرام کو تاسو یې حلال به کو او چې الله تعالی یو چیز حلال کو تاسو یې حرام کې دا اختیار او الله تعالی تاسو لنه درکړي او حل لكم ما وراء ذلكم او حلال کړی شوی تاسو لپاره ما وراء ذلكم هغه چې ما سوا دي د دینه ما وراء ذلكم یعنی نکاح ما وراء ذلكم دا 15 قسمه زنانه بیان شوي د دې 15 قسمونو نه علاوه نور زنانه ستاسو لپاره حلال دي ان ای سره تاسو نکاح کولی شئ د دریو آیتونو کې 15 قسمه زنانه بیان شوي د دې مطلب دا نه چې د 15 نه علاوه ټول پټول حلال دي بعد بیا هم شته چې هغه احادیثو کې او په اجماع د امت سره حرامي شوي دي چې هغه په دې آیتونو کې صراحتا نه دي بیان شوي نو بعض مفسرین حضرات هغه په دې آیتونو کې ضمناً داخلي کړي دي لکه د یو سړي په نکاح کې مخکې نه 4 بیبیان شته نو دې 15 نکاح کې نشي راوستی اوس 4 پسې 15 راوستل دا دلته د دریو آیتونو کې بیان نه شو لیکن 15 نکاح کول دا منع دي نو روایتو کې د دې نه منع ده او د دې صورت مبارکه په شروع کې دې طرف ته اشاره شوې ده نو دا په حدیثو کې صراحتاً د دې نه منع ده کم صحابه چې مسلمانان شوي او دای په نکاح کې د 4 نه سیوا بیبیانې وي چا په نکاح کې 8 وي چا پای کې 9 وي ایت نبی علیہ السلام وی کنه وی 4 ځان سره پاتې کو دا باقی د ځان نه جدا کې نو دا خبره چې 4 نه سیوا نکاح نشي کولی 15 سره دارنګي یو سړی په یو ټیم کې ترور او داغي رویرا دا په نکاح کې نشي جمع کولی او دا خبره په دې دوه آیتونو کې صراحتا نه بیان شوی لیکن احادیثو کې شته ده علماء دا خبره په انتجمع بین الاختین کې داخله کړي دا چې لکه څنګه دوه خويندې نشي جمع کولی دارنګ ترور او رویرا نشي جمع کولی یا خرزه او ماسی په نکاح کې نشي جمع کولی دا خبرم په درو آیتونو کې صراحتا نشته لیکن احادیثو کې د ذکر دی دغم حرام دي نو دا وحل لكم ما وراء ذلكم مطلب دار چې 15 دلته بیان شوي او څه خبره په احادیثو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرام کړی دي دا عین علاوه نور بیبیان استاسو لپاره حلال دي دارنګ یو زنانه په عدت کې دله خاوند منشور یا ول طلاق ورکړي دي نو دې سره نکاح کول اوس حرام دي اوس دا خبره په دې درو آیتونو کې صراحتا نه بیان شوی لیکن روایتو کې دې ذکر دی نو بعض علماء دا خبره په دې آیتونو کې ضمناً داخلي کړي دي او بعضی وی چې نه دا په حدیث سره دې حرمت راغلي دي نو 15 استادي او 15 نوري دي د دې ټولو نه علاوه چې اساس لپاره حلال دي ک نکاح سر کول واړې نه کول شي وحل لكم ما وراء ذلكم یعنی وحل لكم نکاح ما وراء ذلكم د دین علاوه د نور سره نکاح کول تاسو لپاره حلال دي ان تبتغوا باموالکم ان تبتغوا بان تبتغوا د نور سره چې نکاح کوي
نو د نکاح طریقه بسی تاسو باقاعده مال مقرروي هغې له مهر ورکوئ. د نکاح په شرایطو کې دام دی چې د ښځې له باقاعده مهر ورکولی کېږي به. بیا د مهر کم از کم مقدار زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې باندې 10 درهمه دي او د زیات مقدار څه حد نه مقررو. د 10 درهمو نه کم مهر نشي کېدی، دا به خامخا وي او زیات نه زیات چې سولم یو سړی ورکولی شي. ان تبتغوا په شرط د دې چې تاسو طلب کوئ باموالکم په مالونو خپلو سره، یعنې د ښځې سره چې نکاح کوئ نو مال به ورکوئ، باقاعده مهر به ورکوئ. د دې وجې نه که چېرې سړي د نکاح په ټایم کې شرط ولګوه چې مهر به نه او نکاح یې وکړو نو نکاح وشو او مهر به بیا می، دا اختیار سړي سره نشته چې ګنې مهر دې وي نه نو نه به. دا د شریعت حکم دی، مهر به خامخا وي. باموالکم په مالونو خپلو سره محسنین په داسې حال کې چې تاسو نکاح کوونکي یې. مال هو ورکوئ خو مال صرف کافي نه دی، د نکاح اراده به ستاسو. تاو د ښځې سره چې تاسو خبره وکړه چې دومره مال به تاله مهر کې در کومه، نو بیا چې کوم ضابطه ده د نکاح نکاح به هم پوره کوئ به. هغه څه دی ایجاب او قبول به وي، 2 ګواهان به موجودي او رضامندي به وي دواړو، د سړي او د ښځې رضامندي به وي. هغې به ایجاب او قبول په خپله به کي یا دای وکیلان به کي او 2 ګواهان به کم از کم موجودي او مهر به مقرر شي او نکاح به وشي. نو محسنین په داسې حال کې چې نکاح کوونکي یې او غیر مصافحین او په داسې حال نه تاسو بدکاري کوونکي. مصافحین د صفاح نه دی، صفحه اصل کې دی ته اوبه تویولو ته وي. نو مصافحین بدکاري کوونکي نه چې بس صرف خپل خواهش پوره کوئ، نو نکاح سره هم څه غرض او مقصد نشته، خو وقتي طور باندې تاسو لذتونه حاصلوئ او نور د کور د آبادولو د نکاح کولو او د عفت او د عصمت ارادم نشته. نکاح بلا فیدی دی. د نکاح مقصد صرف خپل جذبات او خواهشات پوره کول نه دي، د نکاح مقصد اصل کې عفت او عصمت حاصلول دي چې د انسان د لمن پاک دامن شي دي. دا د نکاح د مقاصدو نه دی او د نکاح مقاصد حیوانیت او جذبات پوره کول نه دي. د نکاح مقاصد کور آبادول دي او د نکاح مقاصدو نه نسل سیوا کول دي او د نکاح د مقاصدو نه د معاشرې نه بے حیايي او بدکاری او ګناهونه فسق او فجور ختمول دي. نو که چېرې نکاح ونشي او خپل جذبات او خواهشات پوره کړی شي نو معاشره به بالکل درهم برهم شي، هر څه به ګډوډ شي، بې حیي به نور هم سیوا شي او د نکاح چې کوم مقاصد به بالکل ختم شي. نو محسنین په داسې حال کې چې نکاح کوونکي یې، یا بله معنا وکړئ محسنین په داسې حال کې چې دا ځان ساتونکي یې د ګناه نه. نو ځان به څنګه ساتئ؟ په نکاح وکړئ، په نکاح به تاسو د ګناه نه بچ بشئ. لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د مشکات شریف د 2 جلد لومبني حدیث تا دی. نبی علیہ السلام یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. اے ځوانانو چې د چا طاقت د نکاح کولو نکاح وکړي، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. وی دا نکاح چرې دا د انسان نظر ښکته کی، یعنی تاکہ بسو پاک دامنی پیدا شي، تاکہ به میچورټی پیدا شي. تو بیا په دې نظر ګوي چې دا زما بیبي ده، زما عزت ته، نو ته به د بل چا بیبي ته بیا په غلط نظر باندې نه ګوري چې څنګه ته دا نه برداشت کوې چې ستا یې ته څوک وګوري. دارنګې هر سړی نه برداشت کوي چې د هغه بیبي ته څوک وګوري. اغض للبصر و احسن للفرج. او د انسان ته عفت او عصمت او پاک دامنی ورکوونکی دی. او چې چا طاقت نی نو روجې ته کار وي، روجې دی نیسي، خو روجه بیا په یو نه کیږي، مسلسل روجې به نیسي او 2 میاشتې، نو بیا به ځای له راشي له خیره سره. غیر مصافحین، نه بدکاری کوونکي او نه شوق پوره کوونکي داسې بني. جاهلیت کې او نکاح دامو دې ته نکاح استبضاع به وي
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي ابو داود شریف کې روایت ده یو سړی به دا غوښتو چې زما اولاد د بهادر وي، جنگجو دی وي، سفر چې ښه کولی شي، په اس باندې سورلي کولی شي، توره ښه چلولی شي او هغه مقابله خو کولی شي او خپل مقابل را پرزولی شي، چې دا به وایي چې زما زوی دی داسې. نو دی خو به خپله لالاو دونه بهادري خو ده کې نه وه چې د ده نه داسې اولاد بهادر پیدا شي. لکه د انسان د وینې اثر یي د ده په اولاد کې، چې پلار یې ډرپوک دی نو اولاد به د ده نه زیات ډرپوک وي، چې پلار یې بوزدله دی نو اولاد به د هغه نه زیات بوزدله وي، ځکه د وینې اثر هلته منتقل کېږي. او دی دا غواړي چې زما اولاد د داسې نه هغه بیا خپلې بیبي ته ووایي چې کله هغه به د بیمارۍ نه پاکه شوه نو په معاشره کې په قبیله کې یو بهادر انسان به دي وکتو، چا به سردار او شریف و، هغه سره به خبره وکړه او خپله بیبي به هغه له ولېږله او هغه به ورسره میلاو شو او بیا به دې انتظار کو که چېرې حمل به ټهرو شو نو مقصد به دا و چې دا زما د اولادو د دغه سړي د نطفې نه پیدا شي چې د هغه بهادري په ده کې راشي. په نکاح د ده کې ده، لیږل یې هلته کې ده، نو دا څنګه نکاح شو؟ د نکاح په پاسه نکاح کې که نه دا څه دي؟ نو دا مصافحین شو، بدکاري کوونکي شو. نو قرآن وی نه چې ستا په نکاح کې ده نو تا سره به یي، بل چاله ته نشي لیږلی. فما استمتعتم به، پس هغه چې تاسو فایده اوچته کړه په دې سره. فایدې نه مرادو نکاح تاسو وکړو او تاسو د خپلو بیبیانو نه فایدې واغستې، منهن ردی بیبیانو نه، نو فآتوهن اجورهن، پس تاسو ورکې دي ته مهرونه د دي فریدتن مقرر کړی شوی. نکاح کې چې مهر مقرر شي نو دا واجبیږي هغې چې کله رخصتي وشي او سړی بیبي سره تعلق قایم کړي او دا مهر واجب شو، لازم شو. چې کله دی ورسره میلاو شو اوس چې څونه مهر مقرر شي ټول مهر به دا سړی اوس ورکوي به. او که د رخصتۍ نه مخکې طلاق وشو نو بیا به نیم مهر ورکوي به. او که مهر د سره مقرر شوی نو او نکاح وشو او بیا تعلق قایم شو اوس به مهر مثل ورکي. د دې جنۍ مشرۍ خورو او یا د دې ترورو د هغې چې څونه مهر و هغه عمره مهر به دا سړي و دې ښځې له ورکي به. او که مهر د سره مقرر شوی نه دی او رخصتي لا نه شوی او طلاق وشو نو بیا مهر نشته، یو جوړه جامې به ورله ورکي. او که فرق مهر مقرر شوی دی او رخصتي لا نه شوی او دا سړی مړ شو یا دا ښځه مړه شوه نو پوره مهر به ورکي، بیا نیم مهر نه دی. فما استمتعتم، پس هغه چې تاسو فایده اوچته کړه به په هغې سره منهن د دې زنانو نه، نو فآتوهن، پس ورکې تاسو دي ته اجورهن مهرونه د دي فریضة مقرر کړی شوی. دا مهر په دوه قسمه دی، یو معجل دی او بل مؤجل دی. معجل دی ته وایي چې د ملاقات نه مخکې اډوانس کې بیبي له چې کوم مهر ورکړی شي دا معجل دی. او یو مؤجل دی ته وایي چې د مرګ نه مخکې به بیبي ته حواله کوي به، د خپل مرګ نه یا د هغې د مرګ نه مخکې دا په نیټه باندې هر کله چې دې ورکړو نو صحیح دی. ولا جناح علیکم، فریضتن وی مقرر شوی، یعنې کوم مهر چې په شروع کې مقرر شوی و او نشته رې څه ګناه په تاسو باندې فیما په هغه کې ترادیتم چې تاسو په رضامندۍ سره ورکوئ یو بل ته به په هغې سره من بعد الفریضة وروستو د مقررولو نه. نکاح شو، مهر مقرر شو او رخصتي مو شوه او بیا دا زوج او زوجه خپلو کې په رضامندۍ او په خوشحالۍ یو بل ته بهانه کي نو بالکل صحیح ده. لکه سړی وي چې دا مهر هو لږ دی زه دله سیوا کومه، مثال 2 تولې مهر مقرر شوی او د رخصتۍ نه بعد دا سړی دی ښځې چې تاله به زه 15 تولې مهر کم ځه ستا 15 تولې شو او ښځې وي ټیک ته نو 15 تولې مهر شو. یعنې سړی دا سیوا کولیم شي او یا ښځه کمولیم شي. ښځې وایي چې مهر او 15 تولې و دا 2 تولې ما تا ته معاف کوم، ماله به 3 تولې مهر راکوې نو 2 تولې معاف شو، 3 تولې شو. او ټول معاف کولی شي ښځه چې دا ټول مهر ما تا ته معاف کوم
مطلب دا دی چې دا مہر د مونځ او د روژې په شان حکم نه دی چې ګنې سړی پکې کمې بیشي نشي کولی معافي نشي کولی. دا خو د زوج او د زوجې د ښځې او د خاوند د رضامندۍ خبرې دي. مقرر به شي شروع کې بیا وروستو ښځه ورته معافي هم کولی شي ټولو او کمولی هم شي او سړی ورته سوا کولی هم شي. ترادیتم چې تاسو یو بل ته په رضامندۍ باندې ورکې به په هغې سره من البعد الفریضة وروستو د مقررولو شروع کې به مقرر کې بیا وروستو په خوشحالۍ سره معافي تلافي یو بل ته کولی شي. ان الله بېشک الله تعالی چې دی کان دی علیما علم والا الله علم والا دی الله ښه پوهېږي ما له کم حکم مقررول پکار دی او حکیما حکمت والا دی. والمحصنات من النساء او د شته خاوندانو والا زنانو نه مګر ها چې مالکان شوي دي خلاف سنت ستاسو مقررول د الله تعالی دی په تاسو باندې او حلال کړی شوي ستاسو لپاره هغه چې ما سوا د دین دي په شرط دی تاسو طلب کې په مالونو خپلو سره په داسې حال کې چې نکاح کوونکي او نه بدکاري کوونکي پس هغه چې تاسو فایده اوچته کړه په هغې سره د دې زنانو نه پس ورکړئ تاسو دي ته مهرونه دي مقرر کړی شوي او نشته دی څه ګناه په تاسو باندې په هغه څه کې چې تاسو یو بل ته په رضامندۍ باندې ورکړئ په هغې سره د مهر د مقررولو نه بېشک الله تعالی چې دی علم والا حکمت والا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم. ومن لم يستطع منکم او څوک چې طاقت نه لري د ستاسو نه طولا د مالدارۍ ان ينکح المحصنات دا چې دی نکاح وکړي المحصنات آزادو ښځو سره المؤمنات ایمان والو سره فمما ملکت ایمانکم پس نکاح دی وکړي بعضې هغې سره چې مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو من فتیاتکم المؤمنات د وینځو ستاسو مؤمنانو نه والله اعلم بإیمانکم الله تعالی ښه پوهېږي په ایمان ستاسو سره بعضکم من بعد بعد ستاسو د بعضو نه دي فانکحوهن پس تاسو نکاح وکئ دی وینځو سره باذن اهلهن په اجازت د مالکانو د دې سره وآتوهن اجورهن او تاسو ورکئ دی ته مهرونه د دې بالمعروف د دستور موافق محصنات په داسې حال کې چې نکاح کې راوستلی شوي وي غیر مصافحات نوی بدکاری کونکی ولا متخذات او نوی جوړونکی اخدان پټو دوستانو لرا فاذا احسن پس کله چې دی په نکاح کې راوستلی شي فإن أتین بفاحشة پس کچر دی راتلو کی پکار د بے حیاء سرا فعلیهن پس بدی باندې دی نصف ما علی المحصنات نیم د هغې چې په آزادو ښځو باندې دی من العذاب د سزانا ذلک لمن خشی العنة دا وینځو سره نکاح کول د هغه چا دپاره دی چې یریږي په مشقت کې د واقع کېدو منکم دستاسونه وان تصبروا او دا چې تاسو صبر وکئ خیر لکم
دا ډیر بهتر دی ستاسو دپاره. والله غفور رحیم، الله تعالی بخونکی مهربانه دی. په آیت مبارکه کې د وینځو سره د نکاح بیان دی. مخکې آیت کې 15 محرمات چې بیان شو، نو بیا ویلی شو چې بعد وینځو سره نکاح حلال دی. یو داسې وینځه ده چې د هغې خاوند موجود دی، هغه په دارالحرب کې پاتې شو، دا وینځه قید کړی شوه او دارالاسلام ته راوستلی شوه. نو دې سره یو مجاهد چرن د هغې نه فایده اخیستی شي. نو د وینځو ذکر مخکې آیت کې راغی، نو لہذا په دې آیت کې د وینځو سره متعلق او د نکاح احکامات بیاني. آیت کې بیان دا دی چې تاسو وینځو سره نکاح وکئ، خو د هغې لپاره 3 شرطونه لګولی دي. لومړنی شرط دا دی چې وینځې سره نکاح هلې کوئ چې کله ستاسو د آزادې ښځې سره د نکاح طاقت نی. آزادې ښځې سره نکاح نشئ کولی، نو بیا د مجبورۍ په طور باندې تاسو وینځې سره نکاح وکئ. دویم شرط دا لګولی دی چې دا وینځه به مؤمنه وي، ایمان واله به وي. نو کافر سره او مشرک سره او غیر مسلم سره به نکاح نه کوئ چې وینځئ. او دریم قید دا لګولی دی چې وینځې سره هغه وخت کې نکاح وکئ چې کله تاسو صبر نشئ کولی، د آزادې ښځې طاقت هم نشته، او که وینځې سره هم نکاح نه کوئ نو ګناه کې به مبتلا شئ. خواهش او شهوت دونه غالب شوی دی چې مجبوري ده، نو د مجبورۍ په ټایم کې بیا تاسو خیر د وینځې سره نکاح وکئ. دا 3 قیدونه او 3 شرطونه چې دي، نو زمونږ دا 3 واړه امامان، امام شافعي او امام احمد بن حنبل او امام مالک صاحب، هغوی وی چې وینځې سره به نکاح هلې کوي چې کله دا 3 شرطونه نه وي، چې آزادې ښځې سره طاقت نشته، په ګناه کې واقع کېږي، او ایمان والا وینځه ده، نه یې سره بیا نکاح وکړه. نو هغه وي که چېرې ستا د آزادې ښځې طاقت وي نو بیا وینځې سره نکاح نشي کولی، جایز نه دی سره. دارنګه که چېرې ته په ګناه کې نه مبتلا کېږي، حالات نارمل دي، نو بیا هم نکاح نه کوي وینځې سره. او دریم دا چې د ایمان والا وینځې نه علاوه غیر مسلم سره او کتابي سره هم نکاح نشي کولی. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا 3 شرطونه دي، خو دا ترجیحاً دي، یعنی بهتر دا دی چې آزادې ښځې سره نکاح وکړه. خو که د آزادې ښځې سره طاقت نشته، نو که طاقت دې شته او که نشته، بیا وینځې سره نکاح کولی شي. خو بهتر دا ده چې لومبۍ ته آزادې ښځې سره نکاح وکړه. دا نه که ستا د آزادې ښځې سره د نکاح طاقت وي او بیا هم ته وینځې سره نکاح کوې، نو امام صاحب کولی شي، خو بهتر نه ده. دارنګه که یو انسان نارمل حالت کې ګناه کې د مبتلا کېدو څه خطر نشته، او بیا هم دې وینځې سره نکاح کوم، نو امام صاحب کولی شي. او دارنګه د ایمان والا نه علاوه کتابیه ده، یهودیه را او نصرانیه را، یې سره هم نکاح کولی شي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا 3 شرطونه مني، خو په طریقې د استحباب سره اولویت سره مني، چې بهتر دا دی چې په دې باندې عمل وکړه. مسله دا ده چې یو سړی خپل وینځې سره نکاح نشي کولی، چې کومه وینځه یو مجاهد ته په مال غنیمت کې میلاو شوه، دی به اوس په خپله نکاح نه کي، یا دا وینځه تا په پیسو باندې واغسته، نو تی مالک شوې، نو اوس به سره دا مولا په خپله نکاح نه کي، ځکه مولا خپل وینځې سره په خپله نکاح نشي کولی. د نکاح نه لوی قدرت او طاقت تا ته حاصل دی، تر دې وینځې مکمل د بدن مالکې. په نکاح سره خو انسان ته د یو زنانه بعضې فواید حاصلېږي، ټول خو نه حاصلېږي. یعنې سړی خو د ښځې د جسم مالک خو نه چې دی که خرڅي او که هبه کیې، صرف د نکاح سره چې کومې خبرې تعلق ساتي هغه ملکیت تا ته حاصل دی. خو چې وینځه که تا واغسته او یا تا ته په مال غنیمت کې میلاو شوه، نو ته د هغې د ټول بدنو د منافعو د فایدو د حقوقو د هر څه مالکې. نو دا د سټ دا ملکیت چې دا د نکاح د ملکیت نه قوي او مضبوط دی، نو لہذا ته به نکاح ورسره بیا نه کوې. که د مولا ورسره د نکاح اراده وي، نو لومبۍ به دا ازاده کي دا وینځه،
چې آزاد شوه نو بیا دې ورسره نکاح وکړي او بیا ورسره نکاح کول بهتر دي. نو چې کومې وینځې سره به نکاح کوې نو د بل چا وینځې سره به نکاح کوې. وینځه د بل چا ده او تی په نکاح کې راولې نو اوس مالک به هغه مولا به هغه او ستا به صرف منکوحه به نو تا سره به نه اوسېږي خپل مولا سره دا خدمت به کړي هغه به کارونه کړي خو صرف ستا په نکاح کې راله شپه ورځ به هغه سره تېري. که مولا دې وینځې رجات ورکړي چې زه دام ستا زوج دی او خاوند دی هغه له لاړه شه نو ټیک ته خو که هغه وي نه نو دا سړی په زوره نشي راوستی. نو وینځه خپله بني دا پردی به وي. نن سبا خو پوره دنیا کې د وینځې تصور د سره دی وخت کې نشته ځکه چې کله جهادونه شروع نو وینځې به راتلې غلامان به راتللو. چې کله جهاد د دنیا نه تقریبا ختم شو نو د هغې یو نحوست دام راغی د ګناه چې هغه د وینځو تصور هم ختم شو. نن سبا وینځې نشته دا نوکرانې په کورونو کې یا تا دا وینځې نه دي دا انسان دپاره داسې نه حلالېږي. ټول انسانان دی وخت کې آزاد دي سو غلام دی وخت کې نشته دی. آیت کې د وینځو احکامات بیانې. ومن لم یستطع منکم او څوک چې طاقت نه لري د ستاسو نه طول په عربۍ کې په دوو معنو باندې راځي. یو معنا طاقت لرلو گنجایش او بل معنا د مالدارۍ. که د لم یستطع معنا موږ طاقت وکړو چې په تاسو کې څوک طاقت نه لري نو د طولن معنا او بیا د مالدارۍ وکړو. او که د ومن لم یستطع معنا موږ داسې وکړو چې څوک نه مومي د ستاسو نه نو بیا د طولن معنا هغه طاقت به وکړو. او څوک چې نه مومي د ستاسو نه طولن طاقت یا څوک چې طاقت نه لري د ستاسو نه د مالدارۍ ان ينکح المحصنات المؤمنات. آزاد ښځې سره د نکاح او د وینځې سره نکاح کې فرق وي. آزاد ښځې سره چې نکاح کې د هغې اصول او شرایط ډېري هغې له بیا پوره مهر به ورکوي نو د هغې مهر هم ډېري. د وینځې مهر کمی او د آزادې د اصلي د خانداني ښځې مهر ډېري ځکه د یو زنانه مهر د هغې د خاندان د هغې په حساب سره چې خاندان څونه اوچتي نو مهر هم دومره ډېري بیا د هغې شرایط هم دومره ډېري. او وینځه خو یو ناقص مخلوق دی نو د هغې بیا مهر دونه ډېر نی شرایط او ضوابط هم دومره نی. دویم دا چې آزادې ښځې حقوق هم ډېر دي او د وینځې حقوق دا کم دي. نه وینځه دونه مطالبه کوي او نه مولا دونه مطالبه کوي ځکه وینځه خو مولا سره تا سره کور کې ده نه مولا یې تا ته راپرېږدي نه نو پته یې نفقه هم نشته اوسو نو سکنه هم نشته. سکنه او نفقه رهایش او خرچه خو د ښځې هله یې واجبېږي چې کله ښځه ستا له کور ته راله چې کله دا ستا کور ته راله تا بندیوانه کړه په کور کې نو په سړي باندې د دې نفقه واجب شو خرچه کولو او دې له به رهایش او سکنه به ورکړي. نو وینځه خو تا له کور ته سر راځي نه خو مولا سره هلته اوسېږي نو پته یې نفقه هم نشته 3 ټایمه خوراک هم نشته او دارنګې رهایش ورکول هم نشته نو کار یې آسان دی. دارنګې دا آزاده ښځه چې هغه د خپل حق په خپله مطالبه کولی شي ستانه او وینځه خو د خپل حق په خپله مطالبه نه کوي خو د هغې مولا به ستانه مطالبه کوي. نو دې وجې نه د آزادې ښځې سره نکاح شرایط ډېري او د وینځې هغه کمي. نو څوک چې طاقت نه لري د ستاسو نه ان ينکح المحصنات المؤمنات دا چې دی نکاح وکړي ان ينکح لان ينکح المحصنات د دې خبرې چې دی نکاح وکړي المحصنات دلته کې محصنات په معنا د آزادو ښځو سره. پرون مونږ ویلو چې دا محصن او محصنات په 4 معنو استعمالیږي په معنا د آزادۍ سره او په معنا د اسلام سره او دارنګې په معنا د نکاح کولو سره او دارنګې په معنا د پاک دامنۍ سره. نو دلته کې المحصنات په معنا د نکاح کولو په معنا د آزادو سره ان ينکح المحصنات چې دی نکاح وکړي آزادو ښځو سره او المؤمنات چې دا آزاد ښځې ایمان والوي. آزاده ښځه او مؤمنه ده ای سره د نکاح طاقت نه لري
د مؤمن نه علاوه چې دنو يهوداني سره او عیسایانو سره سړی نکاح کولی شي چې آزاد وي. دا قرآن کریم ذکر په 4 سپاره کې کړی دی. نو فمما ملکت ایمانکم، پس دې د نکاحو کې بعد هغه سره چې مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو، یعنی مراد تینا وینځي دي. نو ستاسو خپلې وینځي خو نه یادي، ستاسو درونو د بایګانو وینځي. ایمانکم یعنی ایمانو اخوانکم، لکه موږ دا قانون بیان کو چې یو سړی خپلې وینځي سره نکاح نشي کولی، نو ته به هماغه د بل چا وینځي سره به نکاح کوې. نو ملکت ایمانکم، ملکت ایمانو اخوانکم، ستاسو درونو په ملکیت کې چې کومې وینځي دي هغې سره، نو هغې سره نکاح وکړئ. من فتیاتکم المؤمنات، فتیات جمع د فتاتون ده، او فتاتو جوانی تم وی، خادمی تم وی، او وینځي تم وی. نو من فتیاتکم المؤمناتو اسی معنی خو ستاسو جوانانی، نو دلته کې مراد تینا وینځي دي، ستاسو د ایمان والو وینځي نه، یعنی ایمان والو وینځو سره تاسو بیا نکاح وکړئ. د دې مطلب دا نه دی چې کنه که ایمان والا نی نو کنه نکاح سره نشي کولی. مونږ وایو چې يهوداني وینځي سره نکاح کولی شي او عیسائی سره کولی شي، ها غیر مسلم سره بیا نکاح نشي کولی. کفر او بت پرست او شرک والا او غیر آسمانی مذهب والا سره بیا نکاح نه آزادی سره کولی شي او نه هغه وینځي سره کولی شي. خو غیر مسلم وینځه ساتل شي ځان سره، یو داسې وینځره چې غیر مسلمه ده، آسمانی مذهبي نشته، نو دا وینځه په حیثیت ساتل شي خو نکاح سره نشي کولی. من فتياتكم المؤمنات، دا وینځو ستاسو د ایمان والونه. والله اعلم بإيمانكم، الله تعالی خپويږي په ایمان ستاسو باندې. دا وی که ضرورت ته او نکاح کې نو بیا وینځي سر نکاح سپک مګنا، په دې کې عیب او آر مګنا، دام د الله یو مخلوق ته. دا مو چې دا خو وینځه ده او زه خو دې سره برابر نیمه. نو ګورئ اصل د الله په نسبت باندې مرتبه د انسان په ایمان او په تقوا باندې ده. الله تعالی تاسو د جسم ته او د شکلونو ته دې خبرو ته نه ګوري، دنه ایمان ته ګوري او دارنګ تقوا ته ګوري. کې دې شي په آزاد انسان کې دونه تقوا او دونه ایمان مضبوط نه چې څونه په دې وینځه کې ایمان مضبوط او تقوا پکې ډیره ده. اسې بلا شي واقعات راغلي دي چې د وینځه تقوا د آزاد انسان نه سیوا وي. نو دې ظاهر ته بیا مګورئ، که ضرورت ته او موقع جوړیږي نو بیا خیر د نکاح سره وکړئ. اصل کې عرب چې وو، نو عربو کې دا یو مصیبت مو چې دی با وینځي سره نکاح نه کو، او کچابو کو نو دا به دی ډیر لوی ګناه ګڼو او ډیر لوی عیب به ګڼو. هغه سړي به ډیر پیغور او تانی ورکوي چې تا وینځي سره نکاح وکړو. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ وینځوا نو دا آزاد کړه، نو بیا سره نکاح وکړو. نو خلکو لډیر لوی پیغور ورکو، تانی ورکولې چې تا وینځي سره نکاح وکړو، تا خو د مونږه پوزه کټ کړه، دا ډیر د عیب کار تا وکړو. نو عربو به دا خبر د عیب ګڼله، نو قرآن وی عیب یې مه ګڼئ. گویا کې قرآن وی چې ای عربو تاسو خو ټول د وینځي اولاد یې، نو څنګه تاسو وینځي ته سپک ګورئ؟ دا ټول د ام هاجر بیبي اولاد دی. اسماعیل علیه السلام د بیبي هاجر نه پیدا دی، او بیا د هغې نه د عربو دا سلسله د مکې والو شروع شوه. او بیبي هاجر په خپله وینځه وه د مصر د بادشاه، ځکه خو د مصر بادشاه ابراهیم علیه السلام ته دا وینځه هدیه کې ورکړه ساره رضی الله تعالی عنها ته. نو چې ستاسو اصل چیرې ام هاجر په خپله وینځه نه، تاسو د وینځې اولاد شوئ، څنګه وینځې ته سپک ګورئ؟ نو قرآن وی چې تاسو ظاهره کې دې ته سپک مه ګورئ، کیدای شي دا ستاسو نه په ایمان کې اوچته وي او طاقتوره وي. والله اعلم بإیمانکم، الله ښه پوهېږي په ایمان ستاسو باندې. بلال رضی الله تعالی عنہ غلام د اصل نه کنه، لیکن مرتبه د ډیرو لوی خلکو نه اوچته ده. عمر رضی الله تعالی عنہ اصل عرب دی، خاندانی انسان دی، سونه لوی شخصیت دی. خو عمر رضی الله تعالی عنہ به بلال رضی الله ته سردار وی، دا زمونږ سردار دی، سیدنا بلال وی دا زمونږ سردار دی. چې عمر رضی الله عنہ خوشامدی نه کوله،
حقیقت بیانو چې دا د مانوي درجه کې اوچت دی بلال رضی الله عنه، نو دی غلام د اصل نه مرتبه ډیره زیاته اوچته ده. نو الله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، بعض استاسو د بعضو ندي، بعض استاسو د بعضو ندي، یعنی اصل استاسو ټول یو دی. دا ټول انسانان د آدم علیه السلام او د بیبي حوا اولاد دی، نو په دې کې څه فرق نشته. دا خو صرف دا چې د دنیا بعضې خبرې داسې دي چې هغه غلام دی او ته آزاد دی، نو د هغې وجې نه د هغه مرتبه کمه شوه په ظاهره کې. نور د ایمان په اعتبار سره او تقوا په اعتبار سره او آخرت کې د جنت د استحقاق په اعتبار سره بیا دا فرق نشته چې دا آزاد دی او دا وینځه ده. فنکحوهن، اوس چې وینځې سر نکاح کوي د هغې شرایط دي چې وینځې سر نکاح کوي نو وینځه په خپله تا سر نکاح نشي کولی. د وینځې مولا چې دی آقا هغه به اجازت ورکړي، نو هغې به وینځه تا سر نکاح کوي. یو وینځه د خپل مولا د اجازت نه بغیر نکاح نشي کولی، او کوي کو نو چې مولا ته پته ولګېده که هغوی چې تا ته چا وي چې نکاح کوه نو نکاح مات شو، او که هغوی چې زه ښځې کړي دي نو نکاح نافذ شو. دارنګه غلام هم دی، غلام هم د خپل مولا د اجازت نه بغیر چا یو جینۍ سره نکاح نشي کولی، او د خپل مولا نه اجازت اخلي هغې به نکاح کي. فنکحوهن، پس تاسو نکاح وکړئ دې سره. امر د پاره د وجوب نه دی، د استحباب دی، که چېرې کوئ نو کولی شي اجازت دی صرف باذن اهلهن، په اجازت د مالکانو دې سره. د مالکانو د اجازت نه بغیر به نکاح نه کوئ دې سره. وآتوهن اجورهن، او چې نکاح سر کوئ نو مهر به ورکوئ. ګورئ مفتو کې تعلق به ورسره نه قایموئ، دا هم باقاعده نکاح دی، دې به هم باقاعده مهر مقرریږي، لکه څنګه چې د آزادې ښځې باقاعده مهر وي. او ورکې تاسو دې ته اجورهن، مهرونه د دې بالمعروف، د دستور موافقو. د هر علاقې خپل دستور وي، د هغې دستور موافق که مهر کم دی او که ډېر دی او که درمیانه دی اوله ورکوئ، خو دا مهر به دې له نه ورکوئ، ځکه مهر به مولا له ورکوئ. وینځه خپل مهر به په خپله نالي، د وینځه مهر به د هغې مولا ته میلاویږي، آقا ته میلاویږي. نو وآتوهن یعنی وآتو اهلهن، د دې مالکانو ته ورکوئ. اجورهن، مهرونه د دې بالمعروف، دستور موافقو. خو قرآن کریم آتوهن وی، نو مهر خو اصل کې د ښځې حق دی، ښځې ته میلاویږي، که وینځه ده او که آزاده ده. خو دلته کې چونکې دا وینځه د خپل ځان په خپله مالکه نه ده، د مولا په ملکیت کې ده، نو ځکه دا مهر مولا ته میلو شو. ورنه که چې دا وینځه نه وي نو دا مهر به دې ته په خپله میلاوېدو. محصناتن، درې قیده لګي قرآنو چې د وینځې سره نکاح به کوئ نو ګورئ صحیح نکاح به کوئ، اسې تعلق به نه قایموئ. محصناتن، په داسې حال کې چې نکاح کې به راوستلی شي، باقاعده نکاح به ورسره کوئ چې هغه ایجاب و قبول او باقاعده دوه ګواهان به پکې موجود وي. غیر مصافحات، نه به یې بدکاري کوونکې، یعنې دا وینځه به بدکارۍ په اراده باندې تاسو نه راولئ چې هسې ورسره خبره وکړئ دومره پیسې به درکړم دونه تعلق به قایم کو، داسې به ني. غیر مصافحات، نه به یې بدکاري کوونکې. ولا متخذات اخدان، قرآن دا قیدونه ځکه لګي چې وینځه به پرده نه کي. دا خو د وینځو ماحول نشته، ورنه چې وینځه موجودې نو وینځه چې د کوره بار وځي نو مخ به نه پټي، دا مخ کولو ساتي چې فرق وشي د ازادې او د وینځې په منځ کې. نن خو الله دې معافي وکړي، ازاد خو د وینځو کارونه شروع کړو، ورنه عمر رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې ګرځېده او چې چېرته وینځه به وي دا به مخ پټ کړو نو په کوړه باندې به واري مخ کاره کا، د ازادو ښځو په شان به نه اوسېږي. نو دا وینځې چونکې کارونه کوي نو که دې مټې وخي نو خیر دی، څه خبره نه ده. که دې لاسونو ته وکتل نو په دې کې ګناه نشته، مخ ته کتو کې هغه ګناه نشته. د دې مثال به داسې آزاد ګرځي به نوکرانو په شانتي کارونه به تاله کي د بارو. د دې باقاعده میلې به وي، لکه میلې ته چې خلک څاروي راوړي دا به خلکو وینځې راوستې، هغې کې به خلک ګرځېده او وینځه به ځان له کته قد و قامت ته به یې کتل او رنګ روغن ته به یې کتو، ځان به یې واغسته. څنګه چې خلک څاروي ګوري او ځان له اخلي، دارنګې غلامان به او ځان له به یې اغستلو. اوس چونکې وینځه بار ډېر ځي راځي کارونو له، نو کېدای شي ستا تعلق ورسره قایم شي. نو قرآن دا کوي دا ځکه لګي چې هسې نه
تعلق وسره اسی قائم کې بغیر د نکاح نو داسې ونه کې باقاعده صحیح نکاح به سره کې اوریجنلو غیر مصافحات نبی بدکاری کون کې دا وینځي ولا متخذات او نبی دی جوړون کې او نسون کې اخدان جمع د خدنن دا او خدنن دوسته توي او اشنای توي اخدان پټي دوسته او پټي اشنای یعنی دانه چې دا بدن له بوای فرند جوړي او ته بدن له گرل فرند جوړي دا سونه کې باقاعده نکاح کې به راولي فاذا احسن پس کله چې دی په نکاح کې راوستلی شي باقاعده نکاح دی وسرو کو مہر مقرر شو گواهان موجود او د مولا په یاسر نکاح شو و داستا منکوح شو تبه حفاظت کې فین اتین بفاحشه پس کچردی راتلو کی پکار د به حیا سره کفر کا دی وینځنه زنا وشو او ثابت شو په گواهانو سره او یادی په خپل اقرار وکړو نو د دې بوسه حکمي نو دې تبم سزا ملاويږي خو سزا به د رجم ني دا شادي شوده ستا په نکاح کې دا آزاد خدای کچری زناو کې او شادي شودینو رجم کیږي با پکانو به سنگساریږي خو وینځه به سنگسارونه د وینځي او د غلام سزا هغه کوړی دي او دا کوړی بم نیمی وی د آزاد انسان نیمه سزا به دی وینځلا او د غلام له باورکو چا 50 کوړی دي د آزاد خو 100 کوړی دي د غیر شادي شوده او د وینځي او د غلام 50 کوړی دي نیمه سزا بول ورکوبه فعليهن پس پدی باندې نصف ما علی المحصنات نیم د هغه چې په آزاد خزو باندې دی دا من العذاب د ما بیان دی د سزا نه نو 50 کوړی بدیله ورکړی شي او خاون بوله نه ورکی او نه بوله مولا ورکی دا کاربم اسلامی حکومت بکی که اسلامی حکومت نو قاضی او خلیفہ به دا اډر جاری کی چې دی وینځله 50 کوړی ورکې من العذاب د سزا نه ذالک دا نکاح دا وینځ سر نکاح کولو دا غدریم کې دو دریم شرط جلد کې بیانی لمن دا چا د پاره دی خشی لعنت چې یریږي دی عنت پاروي کې په دوه معنی راځي یو معنی مشقت او مرادی معنی زنا ده دا زنام سړی مشقت کې ورزي دنیا کې مو په آخرت کې مو دنیا کې مو ملامت کېږي با سزا به ملاويږي او آخرت کې د جهنم عذاب دی بیانو انتا د زنا منکم دستا سنا یا انتا د مشقت کې د پریواتو څه مطلب د آزاد حد طاقت نشتا او خواهشات او جذبات هم دون غالب شوي دي چې صبر هم نشي کولی اسنه ګناه کې مبتلا شي نو قرآن ته تعبیر د مشقت کو قرآن کریم عام طور احسن تعبیر کی غیر احسن خبر قرآن کریم نه ذکر کی خپل تعبیرات کی د خواهش او د زنا کې د مبتلا کېدو نه قرآن کریم تعبیر د عنت کو چې مشقت کې غورځيږي نو بیا خیر د نکاح وسره کا او کچره مشقت کې نه غورځيږي د ګناه کې مبتلا کېدو واقعا نشتا نو بیا صبر وکا کله دل توفیق در کو ځای خیر سر باندې نکاح کی کني نو خیر دک شانتی اوسېګا وان تصبروا او دا چې تاسو صبر وکې خیر لکم بهتر دي تاسو لپاره وینځ سر نکاح کول څه بهتر خبر نه ده خرابې پکشته دی یو دا چې اولاد دې پیدا شون اولاد بدیم غلامانی په وینځ کې غلامان چې وینو هغه داغي نسب د مور نه ثابتېږي که مثال ماش پلار آزاد دی او مور وینځ ده د ماشوم نسب د مور نه مور زیبم غلامی او دا ولور بم غلامی پلار ته باندې مور پسې بزي کپلار غلام دی او مور آزاد را نو د اولاد نسب د مور نه بیا ثابتېږي نو اولاد آزاد شو او ته آزاد خو وینځري په نکاح کې راوستا چې اولاد د سبا پیدا شابم غلامانی نه به تا ته نه ملاويږي اب د وینځي مولا ته ملاويږي ستانه د وینځي د مولا دی بیا بل دا چې وینځ عام طور د کور د کارونو نه خبري طور طریقہ او سلیقه باندې نه پويږي ټول د مولا کارونو کې طالب وس کور آباد کی بل دا چې تا ته ضرورت چیرې زما ضرورت دی وخت کې پوره شي لیکن مولا تا ته را پریزینا نو ته بس بیا مینتونه بکې او دغه شان پریشان کېږي با نکاح د مولا وینځ ده نو خرابې پکې سي ډيري دي
بیا به صبر نشي کول. لهذا فی الحال نکاح سر مکوه. وان تصبروا خیر لکم، او دا چې تاسو صبر وکړئ د دې وینځو د نکاح نه دا بهتر دی ستاسو لپاره. والله غفور رحیم، الله تعالی بهونکی دی مهربانه دی. بهونکی دی که چېرې ستاسو نه څه خطا وشوه صبر او موکړه، څه معمولي ګناه د نه کېدو او الله تعالی معاف کړي. او رحیم مهربانه دی ځکه داسې احکامات نازل کړو. او څوک چې نه مومي د ستاسو نه طاقت دا چې دی نکاح وکړي آزادو مؤمنانو ښځو سره، پس نکاح دې وکړي بعد د آی سره چې مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو د وینځو ستاسو مؤمنانو نه. الله تعالی ښه پوهېږي په ایمان ستاسو باندې. باندې ستاسو د بازو نه دي، پس تاسو نکاح وکړئ په اجازت د مالکانو دي سره او ورکړئ دي ته مهرونه دي د دستور موافق. په داسې حال کې چې نکاح کې راوستلی شي نوې بدکاري کوونکې او نه دی جوړونکې پټو یارانو لره. پس کله چې نکاح کې راوستلی شي دي پس که چې دی راتلو کې په کار د بې حیا سره، پس په دې باندې نیم د هغې چې په آزادو ښځو باندې د سزا نه دا حکم چې هغه چا دپاره دی چې یریږي په مشقت کې د واقع کېدو د ستاسو نه. او دا چې تاسو صبر وکړئ بهتر دی ستاسو لپاره. الله تعالی بهونکی دی مهربانه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله تعالی اراده لري ليبين لكم چې واضحه بیانو کی تاسو ته ويهديكم او خي تاسو ته سنن الذين من قبلكم طریقې دا کسانو چې مخکې تاسو نو ويتوب عليكم او توجه کی پر رحمت سره پتا سو باندې. والله علیم حکیم، او اللہ تعالی علم والدے حکمت والدے. والله یرید، او اللہ تعالی اراد لری ان یتوب علیکم دا چې توجه کی پر رحمت سره پتا سو باندې. ویرید الذین، او اراد لری آکسان یتبعون الشهوات چې دی تابعداري کوي د خواهشاتو اند دې خبرې تمیلو میلا عظیما چې تاسو کاږئ په کږېدو لوی سره. یرید الله ان یخفف عنکم، اراده لري الله تعالی دا چې سپک کی بوج لره د ستاسو نه. وخلق الانسان ضعیفا، او پیدا کړی شوی د انسان کمزوري. په دې درو آیتونو کې د درو غټو خبرو بیان دی. لومبې دا چې الله تعالی د سورت مبارکه د شروع نه تر دې پورې دا کم احکامات چې بیان کړو د زنانو سره متعلق او د یتیمانانو سره متعلق او د میراث سره متعلق او بیا د نکاحونو سره متعلق، نو دا ټول احکامات د خلکو د فائدې لپاره دي. د الله تعالی په دې کې څه فائدہ نشته، دا ستاسو د فائدې لپاره، ستاسو په دې کې مصلحت او خیر خواهی ده. نو الله تعالی د احکامات تاسو ته بیان کړو. په دې احکاماتو سره مقصد دا چې تاسو الله تعالی ته نږدې شئ. د الله تعالی قرب او نزدېکت که تاسو حاصلوئ نو په دې احکاماتو به عمل کوئ نو الله ته به نږدې شئ. الله تعالی ته تاسو د جسم په اعتبار سره نشئ نږدې کېدی، تعلق به الله تعالی سره قایموي او د هغې دپاره غټ سبب او ذریعه په دې احکاماتو باندې عمل کول دي. درېیمه خبره ده چې د دې مقابله کې چې کوم باطل پرست او خواهش پرست خلک دی نه هغوی به تاسو خواهشاتو طرف ته رابلي، د دې احکاماتو نه به تاسو اړي. د هغې طریقه به دا وي چې کله په دې باندې تنقید کی،
کله په دې کې په دې اعتراضات کې ستاسو په زړونو کې به د دې باره کې شک پیدا کی. کله به وایي چې دا احکامات سخت دي او کله به وایي چې دا بېجا سختی ده او کله به وایي چې دا احکامات د پخوا زمانې سره تعلق ساتو چې کله د پتر زمانه وه دا جدید دور دی او دې وخت کې جدید احکامات پکار دي او دا احکامات د دې زمانې سره سمون او تعلق نه خوري. دا ټول خواهش پرست خلق دي. د دې مقصود دا دی چې تاسو د دې احکاماتو نه ووړئ، په تاسو کې بے باکی پیدا شي او په تاسو کې خواهش پرستی پیدا شي. نو الله تعالی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. بس الله تعالی چې کوم احکامات را لېږي تر قیامت پورې دي، د هر زمانې دپاره او د هر قسم خلکو دپاره دي. الله جل شانه داسې جامع قانون او احکامات نازل کړي دي چې دا یو زمانې پورې خاص نه دي. دا هر زمانه کې که زمانه ارزه ته ورسي او که خلق ارزه ته ورسي، خو د دې احکاماتو د دې مستغني کېدی نشي. یرید الله لیبین لکم، الله اراده لري دې کې ترغیب دی چې په دې احکاماتو باندې عمل وکړئ. په عمل سره به تاسو الله تعالی ته نږدې کېږئ او د الله قرب حاصلوئ. یرید الله، الله اراده لري. دا یرید مضارع ده، الله اوس اراده لري، حالانکه الله تعالی خو په ازل کې اراده کړې ده چې داسې احکامات به لېږم او داسې خلکو ته به. نو چونکې موږ اوس رالو، اوس پیدا شوي یو، څه خلک به وروستو پیدا کېږي، نو د الله تعالی دا اراده چې خلک پیدا کېږي هغې سره متعلق کېږي. نو گویا کې دا نوي کېږي بار بارو، حالانکه د الله اراده په ازل کې یو پیره شوې ده. الله اراده لري لیبین لکم چې واضح بیان وکړي تاسو ته. دا شریعت تاسو ته ډېر واضح بیان کړی دی، یا احکامات چې تاسو ته واضح بیان کړي. د الله تعالی احکامات ښه انتهایی واضح دي، عمل کول پې آسان دي. او آیت کې یو قسم ترغیب هم دی چې دا احکامات صرف په تاسو نه دي فرض شوي، دا ستاسو نه مخکې امتونو باندې مو، هغه د آدم علیه السلام د زمانې نه په هر زمانه کې شریعت موجود او احکامات موجود. تفسیر کبیر لیکلی دی امام رازی رحمت الله علیه چې دا تکالیف او د احکامات په هر زمانه کې وو، اگر چې تفصیلی جدا جدا وو لیکن احکامات وو. دا نه چې ګنې داسې یو زمانه یو شریعت راغلو چې پای کې خلق فری هینډ وو چې څه کوئ نو کوئ، څه پابندي ګنې نه وه. نه، انسان نوم د پابندی دی. انسان ته مونږ ته بنده وایو، دا د عبد معنا ده. عبد غلام ته وي، غلام وي دې ته چې به د آقا په اشارو باندې او د هغه په مرضۍ به چلیږي، دې به خپله مرضي نه کي. نو داسې یو زمانه په انسانانو نه ده راغلي دنیا کې چې هغې آزاد پرېښي دي چې یو شریعت او یو پابندي نه وه چې ځای تاسو څه چې کوئ نو ټیک ته الله به ستاسو نه خفه کېږي نه، بلکې همیشه چې دا لوی لوی عذابونه راغلي دي هغه په دې وجه راغلي چې هغې ازادي غوښتله، هغې د پیغمبر تابعداري نه غوښته، د شریعت تابعداري نه غوښته. بس زمونږ خو هر چې سکونو د الله تعالی عذاب پرې چې ښه نو پابندۍ مخکې موجود وي او اوس هم موجود دي، نو دا څه نوې خبره نه ده. د روژې په بیان کې قرآن کریم وایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روژه په تاسو فرض شوې ده. نو دا نوې حکم مه ګڼئ، ستاسو نه مخکې خلکو باندې هم روژه فرض وه. دارنګې دا حلال او حرامو، کومو بیبیانو سره به نکاح کوئ، کومو سره به نه کوئ، دا احکامات مخکې موجود وو، صرف تفصیلات مختلف وو. لیبین لکم چې واضحه بیان وکړي تاسو ته، واضحه کولو بیان الله تعالی تاسو ته کړي او مراد یې احکامات او شریعت دی. ویهدیکم او هدایت وکړي تاسو ته او ښیي تاسو ته سنن الذین من قبلکم. سنن جمع د سنت ته، طریقې تم وي، لارې تم وي. دلته مراد نه احوال دي، د مخکنو قومونو احوال تاسو ته بیاني، د هغې واقعات هم درته بیاني چې تاسو د هغې نه یره وکئ چې مخکنو قومونو خواهش پرستی وکړه، ازادي اختیار کړه، د الله د احکاماتو د پیغمبر او د شریعت مذاق یې وکړو، استهزا یې وکړه.
الله د عبرت نشان وګرځولو او چې کوم خلکو دای تابعداري وکړه هغه نمونې وګرځېدې نو تاسو هم نمونې وګرځئ تابعداري وکړئ د دې او ازادي مو اختیاروئ. سنن الذین من قبلکم طریقې او حضرت تانوی رحمه الله د سنن معنی احوال کی چې د مخکنو قومونو حالات او احوال تاسو ته بیان کی. من قبلکم چې مخکې تاسو نو چې انبیاء کرام علیهم السلام دي اولیاء کرام چې هغه د الله تعالی په د احکاماتو باندې صحیح عمل کړی دی. او یا من قبلکم عام واخلئ مخکنی قومونه نو چې چا ازادي اختیار کړې وه خواهش پرستی اختیار کړې وه هغې د عبرت نشان وګرځېدلو. ویتوب علیکم او الله تعالی توجه کی په رحمت سره په تاسو باندې. الله غواړي چې تاسو وبخي او تاسو الله ته نږدې شئ او لیل مراتب او فضایل حاصل کړئ او دغه مراتب او فضایل به حاصلیږي په دې احکاماتو باندې په عمل کولو سره. یو انسان مو د شریعت باندې د عمل کولو نه بغیر الله ته نشي نږدې کېدی. هر انسان به په شریعت باندې عمل کی. نبی په عمل کی نو عام خلکو په څنګه عمل نه کی. یو نبی چې الله تعالی سونه لوی مقام ورکړی وي نو نبی ته الله تعالی نه وی چې د خیر تمکه وزا استثناء په دنیا کې چاته نه ده حاصله. هر انسان چې دا غواړي چې الله ته نږدې شمه او د الله تعالی ولی دي شمه د الله تعالی قرب دي حاصل کما نو د احکاماتو باندې عمل کی. په شریعت باندې عمل کوي نو الله ته نږدې کېږي او د شریعت نه بغیر انسان الله ته چرېم نشي نږدې کېدی. دې شیطان ته نږدېږي څونه چې انسان د شریعت نه لرې کېږي نو د شیطان ته نږدې کېږي او څونه چې انسان شریعت باندې عمل کوي دونه دی الله ته نږدې کېږي. ویتوب علیکم او الله تعالی توجه کی پر رحمت سره علیکم په تاسو باندې. په بیت الله شریف کې به موجود خو چې په شریعت باندې عمل نه کوي نو د الله نه لرې او په مشرق او په مغرب او په شمال او په جنوب کې به موجود خو چې د شریعت باندې عمل کوي الله ته نږدې. بس خبره خو اسانه ده. ابو جهل ابو لهب کې نور څه کمی نو سارو ماهام بیت الله شریف کې اوسېدلو ناستې هلته کوله لیکن چونکې د شریعت نه لرې وو نو الله لرې کړو. الله نه لرې دی بیا دا د عبرت نشانات وګرځېدلو. او دا بلال رضی الله عنه دا سلمان رضی الله عنه دا لوی صحابه دا د کم کم ځای نه راغلي دي خو په دې کې طلب په شریعت باندې عمل وکړو څونه لوی لوی سرداران وګرځېدلو. ویتوب علیکم الله تعالی توجه کی پر رحمت سره علیکم په تاسو باندې او توجه پر رحمت سره دکه ده چې په دې شریعت باندې عمل وکړو احکاماتو باندې بس الله تعالی مهرباني په تاسو باندې وکړه. والله علیم حکیم الله تعالی علم والده الله خپويږي چې په کومه زمانه کې کم احکامات نازلول پکار دي. مخکنو شریعتونو کې احکامات هغه زمانی سره مناسب وو پابندې هغه زمانی سره مناسب وي او د دې زمانه د دې امت او احکامات او پابندې دې زمانی سره مناسب دي. خو د مخکنو امتونو کې دا فرق دی چې د هغې احکامات او پابندې تر یو ټیمه پورې وي. آینده نبی به چې راغی به دغه پابندې او احکامات به څه منسوخ شوي او څه کې به رد و بدل شو او یا به نوی شریعت راغی. لیکن د نبی علیه السلام شریعت چې دی دا منسوخ کیږي به نه دا به هغه تر قیامت پورې به موجودي او موجود به وي. اس یو زمانه کې به دا منسوخ کیږي نه. بس چې نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف وړو اوس که یو سړی په خوب کې نبی علیه السلام وویني او نبی علیه السلام ورته دا پلانکي حکم منسوخ دی نو دا خوب د شیطان دی د نبی علیه السلام خوب نه دی. لکه نبی علیه السلام په ژوندانه بس هر څه موږ ته مکمل پریښي دي. دا نه علما منسوخ کولی شي نه بزرگان منسوخ کولی شي نه پکې رد و بدل کولی شي. که تمامي دنیا د زماني علما راجمع شي که نه یو حکم نشي منسوخ کولی. صرف تا ته به تشریح کی لیکن منسوخ کول د علما نشي کولی نه د امامان کولی شي. تر دې چې عیسی علیه السلام چې راشي هغه نبی دی خو هغه هم د نبی علیه السلام یو حکم نشي منسوخ کولی. به دا حکم به حکم وي هغه هم د نبی علیه السلام تابعداري کوي. والله علیم الله ډیر علم والده او حکیم لوی حکمت والده. دا الله نه لوی حکمت والا ذات څوک کېدی شي
چې الله تعالی احکامات نازلولو د دې زمانه خلک وي د احکامات سختي یا زمانه سره مناسب نه دي یا دادي هغه دي. د دې مطلب سره ساده چې ګنې نعوذ بالله ګنې الله تعالی ته پته نه وه چې 1400 کاله بعد به ګنې خلک ډېر ترقي به وکړي ګنې او خلک به ډېر ایجوکیټډ شي او خلک به ډېر زیات روشن خیال شي. دا مطلب یې شه که نه. نو آیا د الله تعالی باره کې دا سوچ څوک کولی شي؟ دا تصور څوک کولی شي؟ الله ته خو د مخکو زمانو هم پته را موږ ته خو لا پته چې څه به کېږي وروستو او دا احکامات به په هغه زمانه کې هغه به په کار راځي او بلکل به دغه شاني چې څنګه دې زمانه کې دي. دا احکامات د شریعتو څنګه چې د نبی علیه السلام په زمانه کې جاندار او شاندار و دارنګې په دې زمانه کې جاندار او شاندار دي او آینده زمانه کې مو چې هر څومره دنیا ترقي وکړي هغه زمانه کې هم دا جاندار او شاندار وي. دا به زړیږي نه او دا به بیکاره کېږي نه او دا نه چې دا به ګنې زمانې سره ګنې موافقت به نه خوري. هره زمانه چې دا احکامات به ګویا کې دا نن نازل شوي دي. دې زمانې سره د شریعت دا ټول احکامات داسې ښکلي لګي ته به ګویا کې دا بېګا د آیتونه نن سبا رالو او بلکل دې زمانې سره فټ دي او مناسب دي. دا نبی علیه السلام چې نن 1400 سال مخکې کمې پیشنګویۍ کړي دي او کم خبرې کړي دي ته به ګویا کې نبی علیه السلام مخامخ اوس ګوري او وایي چې داسې دي. د خلکو دا نفسیات بیان کړي د خلکو دا خواهشات او مرضونه بیان کړي دي چې دی به دا کړي او دی به دا کړي او دی به دا کړي ګویا کې مخامخ ګوري او وایي. والله یرید الله تعالی اراده لري ان یتوب علیکم دا چې توجه کی پر رحمت سره په تاسو باندې د الله تعالی ته چې د یتوب نسبت شي تاب یتوب نو مراد نه رحمت وي. الله په خلکو رحمت کول غواړي مهرباني کول غواړي. ويريد الذين خدای الله تعالی مقابله کې د دنیا کې یو طاقت د شیطان دی. څه طاقت نه خو ځان خپل طاقت پیدا کړی چې ګرځه مقابله کوم الله سره. نو شیطان او شیطانانو که په انسانانو کې او که په جناتو کې نغی سغواړي هغې به د رحمان مقابله کې خلکو خواهش پرستۍ ته رابلي. الله مهرباني کول غواړي نو ښکلي احکامات در کړه صفا چې تاسو بې حیي تاسو نه ختم شي خو شیطان به تاسو بې حیایۍ ته راولي. والله یرید الذین او اراده لري هغه کسان یتبعون الشهوات چې دې تابعداري کوي د خواهشاتو. شهواتو خواهش پرستی د زړه آرزو او تمنا ته وي. ته د ما زړه غواړي یره لکه مې دا خبر راله دې ته خواهش او آرزو وي. هر یو خواهشم ناجایز نه دی. بعضې خواهشات ټیکم دي. کم خواهشات او چې د شریعت په دایره کې دن نه دي او ته د هغې کولی شي نو بلکل کوئ. خو بعضې خواهشات داسې چې هغه بلکل ناجایز دي هغه به نه کوي. نو ته به د حیوان په شان د زناور په شانتې نه. الله تعالی انسان له عقل ورکړی دی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. خپل خواهش پوره کولی شي خدای جایز لارې شریعت ښودلی دي. یو انسان خواهش پیدا کی پوره کی نو قرآن وی چې دغه مذکوره بیبیانو نه علاوه بل چا سره نکاح وکړه نو ستا خواهشات به تسکین به تا ته میلو شي. اوس کته چې دا پابندۍ نه منم بس نفس زنانه کار سوکي او دا شیطان د شیطانی شهوت دی. تا ته مقصد ستا خواهش پورا کول دي دای تا ته شریعت لاره وښودله. شریعت پتا دا پابندي نه لګي چې نه بالکل اجازت نشته دی نه تا ته جایز لارم ښودلې ده. جایز لارې ډیرې دي خو انسان چې ځان کې شیطانی صفت پیدا کی او دی وی چې نه زما د مرضی مطابق نو ستا مرضی څه مرضی ده نو یتبعون الشهوات چې دی تابعداري کوي د خواهشاتو. نو دا خلق سغواړي ان تمیلو میلا عظیما مال یمیلو منه کږېدلو مایله کېدلو. مال یمیلو دې ته وایي چې لکه یو لرګی دی ونه نیغه ده هغه یو طرف ته کږه شوه غورځېږي دې ته مال یمیلو وایي چې تاسو مایله شئ. د حق لاره نیغه ده او سیده ده او د شیطان لارې ټولې کږې دي. شیطان په خپله کوږ دی نو لارې هم کږې دي او الله تعالی تاسو له ښکلې نیغه لاره د اسلام درکړې ده. نو شیطان هم دا غواړي او خواهش پرست خلک هم دا غواړي
چې تاسو را دغه نیغې لارې نه مایله شئ بل طرف ته وړئ. نو کم انسان چې په کږه لاره باندې روان شو دی به کم دی کې منزل مقصود ته ورسیږي چې ځې نو په سیده لاره ځه چې آخر ته ورسي. ان تمیلو میلا عظیما، دا چې تاسو کاږه شئ او مایله شئ په کږېدل لوی سره. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی د دې یتبعون الشهوات نه مرادو دا زناکار خلق دی، هغې د خپل خواهشات او جذباتو په ناجایز طریقې سره او په غلط طریقې سره پوره کي، نو دا یتبعون الشهوات کې رالو. او علامه سودی رحمه الله وی چې دا الذین یتبعون الشهوات نه مراد یهود او نصارا دي. یهود او نصارا په خواهشاتو پسې روان دي، د شریعت او د اسلام نه وړېدلو، یعنی هغې نه مني دا خبرې. دریم کول دا چې د مراد صرف یهود دي. یهودو مسلمانانو ته وی په تورات شریف کې دا حکم او چې پلار شریک خور دا حلاله ده، پلار شریک خور سره نکاح کولی شي. او دلیل په څه پیش کی وای مړه دا رشته خو په رحم کې جوړیږي، وای دا نسبی رشتې چې حرامي شوي دي دا ولې؟ وی اصل کې رحم کې رشته جوړیږي. رحم چې کوم دی کې معشوم جوړیږي او پیدا کېږي ته رحم وي. وی دې رشتې ته ځکه رحم وي چې دا په رحم کې جوړیږي. نه پلار شریک خور چې دا نو دا خو په رحم کې نه ده یو ځای شوي تا سره، نو حرمت د کوم ځای نه راغی؟ نو ګوره شیطان هم دلایل پیش کی. دلایل خو شیطان سره مشته، خو دلایل څه دلایل دي؟ یعنی هوایی دلایل دي. نو یهود او مسلمانانو ته داوی په تورات کې دا حکم او دا پلار شریک خور چې دا حلاله ده. او بل کول دا مجوس وی چې یو پلار شریک خويندې حلالي دي. او دیم دا دیوی چې تاسو خورزي او ریری سره نکاح ولې نه کوئ؟ یو طرف ته د تر لور سره او د ماما لور سره نکاح کوئ او د ترور لور سره، نو په خپل بیا ریری سره خورزي سره بیا ولې نکاح نه کوئ؟ نو دلیل یې څه پیش کو؟ یو اصول خو د ټولو یو دي که نه؟ وی لکه ستا ریرا او ستا خورزه، نو ځکه چې دا ستا د پلارو یو نسب شو، نو بیا چې کوم د ترور او د ترو لورانې دي نه هم بر ستا نیکه سره یو ځای کېږي. بیا دلته کې ستا پلار سره دا یو ځای کېږي، نه دلته کې ستا نیکه سره یو ځای شوي، بیا ولې هغې سره کوئ دې سره ولې نه کوئ؟ یعنې دا په دې احکاماتو باندې هغې تنقید او اعتراضات کولو. نو قرآن وی څوک چې دا خبرې کوي وی دا ګورې خواهش پرستی او دی غواړي چې تاسو مایله شئ د اسلام نه ووړئ. قرآن کریم مونږ ته دا یو پیغام راکړي چې هر زمانه کې به داسې خلک موجود دي، نام نهاد سکالرانو چې هغې به د شریعت په خوا کې هم نه تېر شوي، د قرآن په ترجمه هم نه پوهېږي، او هغې به داسې مسلې چیړي به تاسو ته، داسې خبرې به تاسو ته کوي چې ګنې دا په خوا زمانې سره تعلق ساتي. ادا دي او مقصود دا ادارې چې تاسو د شریعت د ازادي در کې پیدا شي او تاسو په دې احکاماتو باندې عمل پرېږدئ او د شیطان په احکاماتو باندې عمل شروع کړئ. او چې څنګه جاهلیت کې خلکو بیا د رشتو خیال نه ساتو چې تاسو ماشان شروع کړئ. دا هر زمانه کې داسې خلک موجود دي چې هغې د احکامات چیرې چې دا نکاح چیرې ضرورت څه دی، پابندۍ ته څه ضرورت دی. ایرانیانو هم دقه کنسپټ پیش کړو، هغې وی زنانه یو مشترکه ملکیت دی، وی دا د یو شخص ملکیت نه مشترکه ملکیت دی، او دا پابندۍ هغې ختمې کړې وې چې دا مور ده او دا لور ده او دا خور، دې ته څه ضرورت دی؟ ټولې زنانه مشترکه پراپرټي ده چې څوک څه ټایم څنګه استعمالي وي، هغه ته اجازت فری هینډ دی. د دې زمانې سکالران هم دغه خبره دې ته خبره جوړي، نکاح ته څه ضرورت دی، دې پابندو ته څه ضرورت دی، دې ته څه ضرورت دی. دا پابندۍ مقصود د دې دا چې شیطانی لارې کولو شي. یتبعون الشهوات، تابعداري کوي د خواهشاتو. ان تمیلوا میلا عظیما، دا چې تاسو مایله شئ په مایله کېدو لوی سره، یعنې تاسو کاږه شئ په کاږېدو لوی سره. یرید الله او امام مجاهد رحمه الله چې لوی مفسر دی، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاگرد دی، هغه د ان تمیلوا میلا عظیما معنا کی وی ان تزنو کما یزنون، وی ردی مقصود
دا ناجایز لارې کولا وهل دي او عام کول دي. وی څنګه چې دی په خپله په زنا کې مبتلا دي چې تاسو هم په دې کې مبتلا شئ. وی مقصود د دې دا دی یرید الله الله تعالی اراده لري ان یخفف عنکم دا چې سپک کی بوج لر دستاسو نه الله ستاسو نه بوج سپکو نو ځکه دا ښکلی شریعت راولېږو آسان شریعتو اسلام عمره آسان شریعتو عام فهم شریعتو او د انسانی ژوند سره بالکل 100% مطابقت لرونکي شریعت داسې بل نشته. او د اسلام نه نور شریعتونو ته وګورئ زندگی تیرول پکې ګران دي. ان یخفف عنکم دا چې الله تعالی سپک کی بوج لر عنکم دستاسو نه څونه آسان شریعت دی. تا ته ویل که مونځ په ولاړه کوه چې په ولاړې شو کلې په ناستې کوه چې په ناسته شو کلې په ملاستې کوه دین به آسانه خبره نور سی. خدا نه چې نه کوم پکې نشته. روجه ونیسه چې نشي نیسلی نو بیماری خیر دی مه نیسه په بل موسم کې به ونیسي او چې بالکل طاقت دی نشته نو خیر دی فدیه به ورکې نور ته آساني څه غواړي چې ګنې بالکل بني. زکات نو په هر چا نه فرض کړی په صاحب نصاب باندې او په کال کې یو پیره که حج دی په زندګۍ کې یو پیره ار یو حکم ته ګوره څونه اسانو او څونه ګنجایشونه او څونه سهولتونه پکې موجود دي. د دې نه آسان شریعت بل څه کیدی شي ولیکن دا چې انسان کې دماغ خراب وي نو ته خامخا به دا ګران ښکاري نو. وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسانو ضعیفا کمزورې. الله تعالی انسان کمزورې پیدا کړی دی. مطلب دا دی یو چې درې قسمه مخلوقات دي چې دا مکلف دي. فرشتي دي جنات دي او انسانان دي. په دنیا کې دا درې قسمه خلق او دا مکلف دي یعنی الله تعالی دي ته احکامات بیان کړي دي. فرشتي مکلف دي خو عذاب پې نشته او حساب کتاب ورسره نشته. حکمونه یې هم شوي دي چې داسې وکړئ او داسې مه کوئ خو طاقت ول الله تعالی ډېر زیات ورکړی دی. دویم نمبر کې جنات دي. جنات هم الله تعالی ډېر طاقت ورکړی دی خو د فرشتو نه کم دی او د انسان نه سیوا دی. نو جنات هم مکلف دي حلال او حرام او جایز او ناجایز هغې تم دي او حساب کتاب هغې سره هم شته عذاب او راحت هغې هم شته. خو د انسان په مقابله کې جنات طاقتور دي او فرشتې د هغې نه زیات طاقتور دي. نو دا انسان چې کمزور دی دا په دې اعتبار سره چې په دې درو مکلفو مخلوقاتو کې انسان کمزور دی او جنات نه طاقتور او فرشتې د نه سیوا دي. نو الله تعالی د انسانو خیال وساتو. دا چې کوم اسلام دا کوم شریعت دی دې کې الله تعالی د جناتو لحاظ نه ساتلی چې دای مطابق احکامات را لېږي به انسان ته ګرانو لکه د جناتو طاقت سیوا دی. نو که د هغې په لیول سره احکامات راغلی وي انسان ته په باندې چلېدل بیا ګرانو. نو الله تعالی چې دا کوم شریعت محمدي را لېږلی دی دا د انسان په لیول سره را لېږلی دی چې انسان ته پې چلېدل اسان دي نو جناتو ته پې چلېدل د دین هم زیات اسان دي. او فرشتې خو چونکې مکلف نه دي کني کچرې وي نو هغې ته بیا نور هم زیات اسانو. نو دا جنات د انسان د بخه او د انسان د مخه خوري. مطلب جنات چې مزي کی دا د انسان د مخه کی چې الله تعالی د انسان خیال وساتو نو احکامات آسان نو لګلو. د ضعیف مطلب دا نه دی چې ګنې انسان په دې شریعت باندې چلیدی نشي خو الله تعالی ورته چې اوس کې به کارنګ دا مطلب نه دی. دا زو په دې اعتبار سره دی چې د جناتو د فرشتو مقابله کې کمزور دی خو شریعت الله تعالی د فرشتو په لیول باندې او یا د جناتو په لیول نه دی نازل کړی. د انسان چې کم لیول او کم استطاعت په دې مطابق نازل کړی دی نو هغې ته پې نور زیات آسان دي او دا د انسان د مخه او د انسان د برکت هغې ته هم اساني میلو شوې ده. اگر چې مفسرین حضراتو نور تفسیرونه هم کړي دي حضرت تانوی رحمه الله دغه تفسیر خوښ کړی دی او ښکلی هم دی او مزیدار هم دی. اگر چې نور تفسیرونه دا دي چې انسان د جسم په اعتبار سره کمزور دی. حسن بصری رحمت الله علیه انسان ډیر کمزور دی. یا خو هغه چې اسمان سره خبرې کی
زه دا یم او زه دا یم او زه دا یم، خو چې د غاښ دړ پې راشي که نه دنیا په سر باندې اغستی، مړ شوم او تباه شوم او بیا د هغه فریاد ته ګوره. د سر درد نشي برداشت کولی، د لاس درد نشي برداشت کولی، د سترګې درد نشي برداشت کولی. یا خو هغه غټې غټې ولي چې ته وایې که صرف دی دی، او چې معمولی تکلیف راشي که نه بیا فریاد ته ګوره. نو جسم په اعتبار سره کمزوری دی. بل تفسیر دام دی که چېرې مخکې سره ولګو، الله تعالی چې دا د څلورو بیبیانو اجازت ورکړو چې څلورو سره نکاح وکړي، که څلور نی نو کم از کم یو سر وکړي، که د ازادې ښځې طاقت هم نشته نو وینځې سر خیر دی وکړي. وی دا ولې؟ ځکه انسان کې الله تعالی څه نه څه خواهش او جذبه ایښودی دی، نو دې صبر نشي کولی. که چېرې الله تعالی وي چې نه د نکاح بالکل اجازت اډو د سره وینه، او الله تعالی یو حلال او مناسبه طریقه بالکل نوی نازله کړي، نو انسان به څه کول؟ بیا جذبه او خواهش خو په ده کې و، نو سار او ماښام به په ګناه کې مبتلا و. نو الله تعالی وی انسان کمزوری دی، صبر نشي کولی، نو ځکه الله تعالی جایز لارې انسان ته پیدا کړي. وخلق الانسان ضعیفا، او پیدا کړی شوی د انسان ضعیفا کمزوری. اراده لري الله تعالی چې واضحه بیانو کې تاسو ته او هدایتو کې تاسو ته د احوالو دا کسانو چې مخکې ستاسو نو، او الله تعالی توجه کې پر رحمت سره په تاسو باندې، الله تعالی علم ولري، حکمت ولري، او الله تعالی اراده لري دا چې توجه کې پر رحمت سره په تاسو باندې، او اراده لري هغه کسان چې د تابعداري کوي د خواهشاتو، دا چې تاسو کاږه شی په کېدو لوی سره. اراده لري الله تعالی دا چې آسان کې بوج درستا سونه او پیدا کړی شوی د انسان کمزوري.